بسم الله الرحمن الرحیم. اختر ورځ باندې کوم مسنون کارونه دي، مسنون اعمال دي، د هغې تعداد تقریبا 13 دی. 14 کارونه، 14 امور داسې دي چې هغه د اختر په ورځ باندې سنت دي، مسنون دي. هغه ورځ د وړوکي اختر وي او په ورځ د لوی اختر وي، عید الفطر وي او په عید الاضحی وي. د هغې کې اول سنت چې دی د شریعت موافق زینت اختیارول، خوبصورتي اختیارول، خو د شریعت موافق، شریعت د حدودو نه بار نه. لکه بعضې خلک د اختر دپاره ږیره وخوري، سر انګریزي کړي، دا د اختر ورځ ده. داسې نه، ږیره خریل او سر انګریزي کول داسې زینت اختیارول جایز نه دي. د شریعت موافق زینت اختیارول، برېت یې خپلې کټ کړي او ږیره یې ښه برابر کړله، غټه غټه ږیره ده، دې ترتیب سره دا زینت اختیارول. دویم د اختر د ورځې مسنون عمل چې دی غسل کول، لمبل. د اختر دپاره لمبل، غسل کول، دا سنت دي. دریم د اختر په ورځ باندې مسواک کول. هسې هم مسواک مسنون دی، او د اختر په ورځ باندې هم مسواک مسنون دی چې سړی مسواک وکړي. څلورم خپل د طاقت موافق کپړې اغوستل. لکه طاقت موافق، د طاقت وي د نوي کپړې کړي نو نوي دي به باندې، او د نوو کپړو طاقت او د هغې توفیق یې نشته دی نو کم از کم وینځلې شوي صفا کپړې د اختر په ورځ باندې اچول. پنځم سنت خوشبو لګول دي، عطر ولګوي، خوشبو ولګوي. شپږم سهار وخته نه پاڅېدل، د اختر په ورځ باندې چې د سهار ښه وخت راپاڅي، وخت سره پاڅي او تیاری وکړي. اووم سنت وخت نه عیدګاه ته تلل. عیدګاه هغه ځای ته ویل کېږي چې هلته د اختر لمونځ ادا کېږي. نو بعضې ځایونو کې چونکې عیدګاهګانې نه وي او هلته په جوماتونو کې جامع مسجد کې ادا کېږي، نو کوم ځای کې عیدګاه وي عیدګاه ته وخت نه تلل، عیدګاه نه وي نو جومات ته چې کوم ځای کې د اختر لمونځ ادا کېږي هلته وخت نه تلل. اتم د وړوکي اختر لمونځ دپاره تلو نه مخکې صدقه فطر ادا کړي. صدقه فطر خو واجب ده، خو د لمونځ نه مخکې ادا کول دا مسنون دي. چې سړی د وړوکي اختر لمونځ نه روان وي نو دې نه مخکې د صدقه فطر ادا کړي او بیا د لمونځ وشي. نهم د بغیر عذر نه، لکه جومات کې د اختر لمونځ نه کول، عذر وي، عیدګاه نشته دی او دغه دی جومات ته ظاهره ده، نو جومات کې درست دی، خو عیدګاه کې لمونځ ادا کول دا بهتر دی او غوره دي چې عیدګاه وي او په هغه عیدګاه کې د اختر لمونځ ادا کړي. نو په عیدګاه کې د اختر لمونځ ادا کول دا سنت دي. لسم په یو لاره باندې د اختر لمونځ تلل او په بله لاره باندې واپس کول. لکه لارې باندې تلو کې یو لاره اختیارول، راتلو کې بله لاره اختیارول، دا لسم سنت دی. یو لسم چې کله د اختر د لمونځ دپاره ځي نو په لاره باندې د تلو په دوران کې به دی وي الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دا کلمات ویل عیدګاه ته تلل او دا کلمات ویل عیدګاه نه واپس کېدل، دا مسنون طریقه ده، بهتر طریقه ده. دولسم پیادل تلل عیدګاه ته. د اختر لمونځ دپاره پیادل تلل مسنون دي. ګاډي کې تلل هم جایز دي، لکه سورلی باندې تلل هم جایز دي، ناجایز نه دي. سنت طریقه دا ده چې پیادل سړی لاړ شي، یو لاره باندې لاړ شي، بله لاره باندې واپس شي. دیارلسم سنت د وړوکي اختر په ورځ باندې د اختر لمونځ له تلو نه مخکې څه شی خوړل، څه خوراک کول. او د لوی اختر سره متعلق دا مسله ده چې د لوی اختر په ورځ باندې سړی امساک وکړي. بعضې خلک دې ته روژه وایي، دا روژه نه ده. 15 ورځې داسې دي چې په دې ورځو باندې روژې نه کېږي. وړوکي اختر، لوی اختر او د لوی اختر نه وروسته 3 ورځې، په
په دې ورځو باندې روژه نه کېږي، دا 15 ورځې دي. نو د لوی اختر په ورځ باندې امساک کول، امساک ویل کېږي خوراک نه ځان ایسارول. لکه په دې ورځ باندې چې د لوی اختر ده صرف د خوراک نه غذا چې کومې کې غذا دي د هغې نه ځان ایسارول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسنون طریقه دا وه چې دې له پښمنۍ نشته دی چې باقاعده سړی پاڅي او دې له سحري وکړي، پښمنۍ وکړي او بیا دې د اختر نه وروسته پورې انتظار کړي، داسې نه ده. بلکې چې دې پاڅېده دې داسې خوراک نه کوي، اختر لمونځه پورې دې نه کوي. اختر لمونځ نه وروستو که د قربانۍ غوښې سره ابتدا وکړو نو دا هم بهتر ده. که د قربانۍ غوښه میسر نه وي، څه دشواري وي پکې یا پکې تاخیر وي، نو هر څه سره د ابتدا کولی شي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه د لوی اختر په ورځ باندې. او دا غرباو سره مشابهت اختیارولو لپاره چې کوم غربا او فقرا دي هغو سره مشابهت اختیار شي، لکه غونې سړی په ځان باندې لوږه راولي. نو دا طریقه ده، د دې نوم روژه نه ده، د دې نوم دی امساک، ځان ایسارول. خو په دې کې اوبه څښل وغیره دا جایز دي، اوبه دې څښي. بل د دې حکم دا دی چې دا عمل چې دی مستحب دی، نو دې عمل له د وجوب درجه نه ورکوي چې دا واجب ګڼلی کېږي او خامخا به داسې کوي. یو سړي ونه کړل نو څه حرج پکې نشته دی، څه ګناه پکې نشته دی، او که ویې وکړل نو ثواب دی پکې، اجر دی، خو دا به لازم او ضروري نه ګڼي. دویم دا چې یو سړی هغه دا امساک ونه کړي نو دی به هغه ملامته کوي نه چې تا ولې داسې ونه کړي، ته ولې خوراک کوي، د اختر د لمونځ نه مخکې تا خوراک وکړو، داسې تا نه دي کړي، داسې به نه کوي، ملامته کوي به نه، دا به لازم او ضروري نه ګڼي. بل سړی به په دې باندې ملامته کوي نه. نو په دې صورتونو کې بیا امساک چې دی دا جایز دی چې دی د لوی اختر په ورځ باندې خوراک سکاک ونه کړي او اختر لمونځ ته لاړ شي. اختر لمونځ نه چې کله واپس شي نو که د قربانۍ غوښه ورته ملاوېږي هغې سره ابتدا وکړي، او که د قربانۍ غوښه نه ملاوېږي نو هسې څه خوراک وکړي هغې سره ابتدا وکړي. دا بهتر ده، دا غوره ده، دا مستحب ده. دې له د روژې نوم ورکول نه دي چې دا روژه ده، په دې ورځ باندې روژه نه کېږي. د وړوکي اختر په ورځ باندې عیدګاه ته تلو نه مخکې د اختر لمونځ ته تلو نه مخکې خوراک کړي، شیشې خوړل او خوږ څیز خوړل، روایت کې راځي. او خوږ څیز کې بیا وایي چې جوارې وخوري یا کجوري وخوري، طاق عادت، یوه وخوري، درې وخوري، پنځه وخوري، اووه وخوري. دا مسنون طریقه ده، دا بهتر او غوره طریقه ده. بیا چې کله سړی د اختر لمونځ ته لاړ نو د اختر د لمونځ طریقه چې ده دا د عام و نفل په شانې ده، خو چونکې په دې کې شپږ زاید تکبیرات دي. اول خو حکم دا دی چې د اختر د لمونځ لپاره اذان او اقامت نشته، بانګ او اقامت نشته. دویمه مسله دا ده چې د اختر لمونځ مخکې دی او خطبه وروسته ده، د جمعې خطبه مخکې ده او د جمعې لمونځ وروسته دی. خو د اختر په ورځ باندې لمونځ مخکې دی او خطبه وروسته ده، او دغسې د حضور صلی الله علیه وسلم نه منقول دي او ثابت دي. طریقه د اختر د لمونځ دا ده چې 2 رکعته دی به د اختر د واجب لمونځ نیت کوي. 2 رکعته د اختر واجب لمونځ ادا کوم سره د شپږو زوایدو تکبیراتو. زړه کې چې د اراده وکړله نو بس دغه د ده نیت دی، که په ژبه باندې دی وایي نو 2 رکعته د اختر واجب لمونځ سره د شپږو زوایدو تکبیراتو نه ادا کوم خالص د الله د رضا لپاره. په اول رکعت کې 3 تکبیرات دي زاید، لکه د تکبیر تحریمه او د تکبیرات انتقالات نه علاوه. تکبیر تحریمه چې دی اول ځل وي الله اکبر لاسونه اوچتوي، دا تکبیر. تکبیرات انتقالات چې رکوع ته ځي تکبیر وي، سجدې ته ځي تکبیر وي، سجدې نه پاسې تکبیر وي، دا تکبیرات انتقالات دي. لکه یو رکن نه بل ته منتقل کېږي. د دې نه علاوه شپږ زاید تکبیرات دي، 3 په یو رکعت کې، 3 په بل رکعت کې. نو اولنی رکعت کې چې د کله تکبیر تحریمه وي الله اکبر لاسونه یې وتړل، بیا به دې ثنا ووایي، چې ثنا یې ووایي نو بیا به امام 3 تکبیرات وي. امام وایي الله اکبر، نو هغه الله اکبر سره امام او مقتدیان ټول به لاسونه غوږونو پورې ویسي او بیا به لاسونه پرېږدي، ژوند به پرېږدي. بیا به امام وایي الله اکبر، نو بیا به لاسونه ویسي غوږونو پورې او بیا به ژوند پرېږدي. دریم ځل به امام وایي الله اکبر، نو لاسونه به ویسي غوږونو او بیا به لاسونه وتړي. بیا به امام قرات وکړي سورة فاتحه ورسره بل سورت، بیا به رکوع کړي، 2 سجدې به وکړي، 2 رکعت به پاسي. چې 2 رکعت له ودرېږي نو بیا به امام قرات وکړي،
سورہ فاتحه هغې نه وروستو بل صورت ورسره وي یا یو اوږد آیت وي یا 3 لنډ آیتونه وي دا به وي. نو بیا د قرات نه وروستو او د رکوع نه مخکې رکوع ته تلو نه مخکې رکوع ته به نه ځي خو رکوع ته تلو نه مخکې امام به بیا 3 تکبیرات زائد وي او لاسونه به وګړو پورې وړي امام او مقتدیان دواړه الله اکبر مقتدی په زړه کې تکبیر وي امام په زور وي الله اکبر لاسونه به پرېږدي بیا الله اکبر لاسونه به پرېږدي بیا الله اکبر لاسونه به پرېږدي بیا چې څلورم تکبیر وي امام به ځي رکوع ته مقتدي به ورسره رکوع ته ځي. دا طریقه ده د اختر د لمونځ. لکه عام 2 رکعته نفل چې سړی ادا کوي خو صرف په دې کې شپږ زائد تکبیرات دي. اول رکعت کې د ثنا نه وروستو د قرات نه مخکې دویم رکعت کې د قرات نه وروستو او د رکوع نه مخکې چې کله لمونځ شو لمونځ نه وروستو بیا خطبه ده خطبه اورېدل هم ضروري دي. خطبې نه به نه تښتي چې 2 رکعته د اختر واجب لمونځ ادا کړو او بیا به یو ځل پس یو راوځي او به تښتي داسې به نه کوي بلکې دی به ښه په اطمینان سره کښېني امام به 2 خطبې وایي هغه 2 خطبې به دی واوري او د هغې نه وروسته بیا دی د عیدګاه نه وځي خپل کور ته راځي واپس بلې لارې باندې دی راشي. بله مسله ده د اختر په ورځ باندې د اختر د لمونځ نه مخکې نفل نه کېږي نه په کور کې کېږي او نه په جومات کې کېږي. اشراق دي او که د اشراق نه علاوه نفل دي نو دا جایز نه دي. د سهار لمونځ چې وکړو بیا به د اختر د لمونځ انتظار کوي په دې دوران کې بیا نور نوافل وغیره نه کېږي او نه جایز دي. د اختر د لمونځ نه وروستو عیدګاه کې خو نفل نه کېږي واپس راغی خپل کور ته کور کې دی نفل ادا کولی شي خو عیدګاه کې تر هغه زواله پورې دی نفل نه شي ادا کولی زواله پورې نفل ادا کول درست نه دي.